ګرانو مینوالو مونږ سره چې نن کوم مېلمه شریکي گفتگو دی هغه د حاجي احسان الله د پینل نه تعلق ساتي. هغه د حاجي احسان الله د پینل نه نامزد امیدوار هم دی او د دې علاقې نه مخکې هم ناظم پاتې شوی دی. ساجد خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساجد خان په الیکشن هاور پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. ډیره مننه تاسو، ډیره مهرباني، شکریہ. ساجد خان الیکشن شروع دی، تیاریان مو څنګه روانې دي؟ الیکشن حالې ځلې خو شروع دي ان شاء الله تعالی. تیاریان یې ښه مزیدارې روانې دي او د خیره سره کمپین شروع کړی دی او لګیا یو خپل منډه ترړه کوو، خپل عزیز تربور پسې، خپل یار دوست پسې، خپل داشن د کلي محلې د نیوکه د خیلو چې موږ سره څومره ووټ دی هغه یې ځو روان یو ګرځو کینو پاسو سره. ساجد خان دا راته وایي مخکې هم تاسو د دې علاقې ناظم پاتې شوي، داسې کوم کارونه دي چې تاسو کړي دي؟ دې کې چې موږ په مازاره علاقه کې د خیره سره ډېر کارونه کړي، کم از کم یو 8-9 غلیانې هم موږ هغې کې جوړې کړي دي. هغه د مازار اخري سر نوالی هغه عراق سره چې دا پیله ګلی وه، بیا ورسره بله د باجوړیانو ګلی ده، بیا ورسره د مدرسې مفتي صاحب و د هغی ګلی ده، بیا د هغې نه چې دې خوا راشو فضل امین دي شوه، بیا دې نه راشو د افتخار دی غفار ناظم دي شوه، بیا ورسره دې خوا د بخشش دي شوه، د موچیانو باندې یادېږي بخشش دي شوه، بیا ورسره د عثمان د کوارټرو د مصنف دی ګلی شوه، بیا دې خوا چې مخکې راشو نو د افضلي کوڅې ته چې ننوځو نعمت سلطان بای دي، نو دغه ځای کې دلته هم ډېر کار کړی دی او د هغې نه چې بس روځو دې خوا نو بیا په عزیز آباد کې هم 2-3 ګلی کړي دي، بیا دې خوا په بازار ګلی کې هم کړي دي، 3-4 ګلی دې ټینکۍ ته چې راوتې ده. فنډ تقریبا 1.5 کروڑ نه 2 کروڑ پورې هم لګولی دې کې ما تقریبا 15 فنډونه راغلي، ما 15 واړه لګولی دي او زموږ د 2-3 ناظمانو نه یو فنډ لیف شوی دی. فقیر حسین ماسټر دی الله پاک وبخي، چې به څنګه فنډ رالو ما ته به فنډ رالې شا ورامنډه که چې دا پسې طریقه روباسو او ویې لګو. ټیک ټیک. ناظم صاحب دا راته وایي چې دا ځل تاسو الیکشن وګټئ نو علاقې دپاره ستاسو څه ترجیحات دي؟ دا ځل علاقې دپاره ترجیحات خو خیره سره زمونږ ډېر وسیع دي او ښه دي، ولې چې په دې کې زیات تر زمونږ طرف ته د اوبو نکاسي د مازارې ده ډېره او د هغې نه دې خوا بیا د دې انقلاب روډ چې په هغه سیټ وګورې د نیم نه چې راوالې دې خوا هم دغه ویاڼۍ بیخي نه صفا کېږي او ما په خپل دغه کې 2 ځلې صفا کړې ده، خو د هغې اوبه ډېر په مشکله روځي او دا صفایي ضروري ده زما دا تاسو چې دا وشي او ډېر زیات تر زمونږ دې خوا د ډیرانونو مسله ده، دې جنکو د سکول سره دلته ډیران پروت دي، دا سوشل ورک والم خپل خدمت کوي، چمکني تنظیم والم دي ای خپل کوشش کوي او دې کلي کې نور مشران هم شته هغه هم د دې کوشش کوي چې دا ګند په څه طریقه دلته اوچت کړو ختم شي او زما هم دا کوشش دی چې دا ځل د خیره سره کامیاب شو. نو اول ترجیح دا چې دلته نه دا 2-3 ډیرانونه چې دا ختم په څه طریقه. ښه ناظم صاحب دا سوال اکثر خلکو نه کوو چې د الیکشن کې خلک خپل تعلقات خرابوي، جنگ جګړې کوي او مطلب دا دی چې خپلو کې اختلافات پیدا کوي، نو دې باره کې تاسو څه ولوړئ؟ دې باره کې خو افتخار وی زما د ټولو خپل سپورټرانو ته بلکې د کلي ټولو هلکانو مشرانو ته دا خواست دی چې دا د کلي ماحول دی او د کلي ووټینګ دی دا چې چا وګټله بس زموږ ګټه ده، ولې چې دا د کلي په سطح او د کلي او دغه دې کې به چا سره تعلق نه خرابو، ولې چې په دې کې دا ټول رشته داریانې دي، یو بل سره هر سړی تړلی دی، یو به مړی ژوندی دی هر څه تړی، دا زموږ د کلي او د محلي خپلې خبرې اترې دي، دې کې چا سره زړه بداوی نه پکار یا مخکې ته چې وروره ته ماله ووټ راکړې د زغنې مجبورې نه دی مجبورې ورور د هغه به بل ځای کې یو خپل رشتهدار ولاړي تا ته به ووایي خو په نزلې چې وي نو ښه خبره ده چې نه مجبورې او
ستا د خپل د زړه دغه چې زموږ دا زړه چې د خیر سره خدای پاک مونږ کامیاب کړي او زما ټول سپورټرانو ته دا خواست دی چې وروره په دې الیکشن په ورځ باندې بالکل کول ډاون اوسئ او جنګ جګړه به هېڅکله نه کوئ ولې چې دا زموږ خپل د کلي ماحول او خپل کلي سیټ اپ وساتئ په دغه شی چې دې کې څه جنګ جګړه او دغه راځي خوشگوار ماحول پیدا شي. بالکل ناظم صاحب په اخره کې خپل ووټرانو ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ ګرانو کلیوالو ستاسو په تعاون سره دینه مخکې زه هم تاسو خدمتګار پاتې شوم او امید لرم چې انشاءالله د دینه پس تاسو ماله هم د خدمت موقع راکه نو بیا به زه ستاسو دینه یو په ډبل باندې خدمت کوم او زما انتخابي نښه ګمله یاد ساتئ. ساجد صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ په الیکشن هاور کې موقع راکړه. ډېره مننه. مهرباني الله مې عزت وکړه. تاسو هم زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زما ځای ته راغلئ او زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم. شکریه. ګرانو مینوالو دا موږ سره مېلمه ساجد خان چې کوم چې د چمکني ون نه د جنرال سیټ امیدوار و. ګرانو مینوالو آینده به ستاسو د نوي مېلمه سره بیا په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه دمه اجازت غواړو. د الله په امان.